یو ورځ یو کټا سره د چی سوداګر بازار ته د چی راغستو دپاره روان و. نو بازار ته دی په شارټ کټ باندې لاړ. نو دی د کټاټا زوی هغه روغه لاره پرېښوده او د زر رسېدو دپاره یې د ځنګل لاره اختیار کړه. کټاټا روان و چې پورې یې هغه منظره نیکه ښکاره شو. نو دې کټا سري چی واله چې خپل دا نیکه ولیده نو سوچ یې وکړو، یلکه دا څه غولي، دا ټکټکي خان ازمری دلته څنګه راغی، یاره اوس څه وکړو. بل طرف ته ټکټکي خان ازمري چې دا چی واله کټا سری ولیده نو ځان سره وي، یلکه د ماسپښین خوراک کار خو شو، راځه کټا سریه چې مم دله درکړم. چی واله کټا سری د ازمري په اراده پوه شو چې دا ټکټکي دله مم درکوي خو خپې سپکوه. نو ازمري پسې شاته ور ووهل. کټا سری په یاره کې په ځان پوهېدلی نه دی خو سمدستي ونې ته ختلی او د هغه ځینې بیا دې ټکټکي ته اشارې کولې، ماله مم راکوي که د مم یې. کټا سری چی واله د برې ونې نه دې ټکټکي ازمري ته ډایلاګ یې ولیي خو د ځان نه خبر نه دی چې په دغې ونه کې شاته شادو هم ولاړ دی. نو ده چې شادو ولیده نو بیا ترې بجلي لاړه. نو ازمري شادو ته وویل، یلکه د پالشو د بیا دا کټاټا کته راغوزار که یاره ډېره مهرباني به دي. نو شادو ورته وویل، هلکه ټکټکي ازمریه خفه نه شي خو دا زموږ میلمه دی دا کټا سری، نو زه دی تا ته نشم د راواله کولی ښه. په دې خبره باندې ټکټکي خان ازمري د ځان سره سوچ وکړو چې ورېږه ما ته خو دې راونیوي خو راځه چې دا دواړه په یو بل کې وران کړم. او کټا سري ته یې وویل، هلکه کټا سریه ته به داسې چل وکړه چې ته دا شادو کته راوولې ځه بیا به زه تا نه خورم پرې به دیدم. د ټکټکي خان ازمري دا ویلو چې چی واله کټا سری پاڅېده او په عاجز شادو یې په لطو سکونو شروع کړه چې ارتاوې کړم. ټکټکي خان ازمري چې دا ولیده نو مسکی شو او د هغه ځینې خپې سپکې کړې. او بل خوا کټا سري چی واله وی چې دا څه لیوه دی دې خو ارتاوېږي نه. د کټا سري د دې بې خونده حرکت نه بعد شادو په دې کټاټا پسې پاڅېده چې ما تا سره دومره ښه وکړو چې ټکټکي ازمري ته مې د خوراک دپاره ونې ویشتې او تا د ټکټکي په یو خبره باندې په ما باندې بوکسینګ شروع کړو. د ټکټکي خان ازمري نه خو بچ شوې چې اوس په دې زمانه څوک بچ کوي بې غیرته غوندې. د دې ویلو سره شادو په کټاټا باندې ورټوپ کړو او یو څو ګوزارې ګډ وډ ووهو. نو کټا سري لري په وهلو ډیبرې ټیټې کړې او د ونې نه ښکته راخوشی کړو چې دا کټاټا راخوشی شو نو په ځمکه مردار پرېوت. د کټاټا په ځمکه لګېدو سره په دغه ټیم پسې 400 بریتا ټایګر راغی او د مرۍ دا وچ سټې وله مات کړو او په ټیم یې مردار کړو. نو ولیدو دوستانو چې د کټاټا د خودغرضۍ د لاسه هغه خپل د ځان نه لاس وینځله، هغه هم په لږ صابون باندې. نو پته ولګېده چې د خودغرضۍ ډېر بد انجام وي. نو پلیز زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ.